د ایران یو شهزاده او د بادشاه زوی و چې هغه ډېر زیات تکړه و. په دې جنګونو کې د هغه مهارت منلی شوی و چې هغه سره جنګ به نه شو کولی. دا جنګ یوازې د افرادو سره تعلق نه لري. جنګ طاقت هم غواړي، جنګ اسباب او وسله هم غواړي. د جنګ یو حکمت عملي هم غواړي، یو سوچ او فکر هم غواړي. یو سړي سره به ډېره وسله او یو سړي سره به ډېر کسان دي، خو د هغه طریقه به غلطه ماتې به بولي. او یو سړي سره به وسله هم کوي، افراد به ورسره کوي، کسان به کوي، خو هغه له به چل ورځي نو هغه به ګټه کوي. دا د ایران شهزاده چې و دا ډېر زیات جنګي ماهر و او ده به چې جنګ کوه د نه په ژوند کې چا جنګ نه شو ګټلی. او د صحابه کرامو سره چې ده به کوم ځای کې جګړه راغله به دا صحابه کرام به شهیدان شو، د دنیا به شهیدان شو. کله به صحابو علاقه هم د ده نه ګیره کړه، ده به ځان وتښتاو او کله به ترې هغه علاقه ونیوه. حضرت عمر صاحب ته خپل فوجي جرنیلان وایي چې صاحب د دې فلانکي شهزاده د لاسه خو مونږ اور کې ولاړ یو، ده نه مونږ ډېر تنګ یو. هغه له داسې تدبیرونه او ټیمونه او طریقې ورلې چې ده سره به څه کوو. اتفاق و یو جنګ ورسره وشو په هغه کې دغه شهزاده ګرفتار ولې شو. بس صحابه خوشحاله شو چې د سړی خو مضبوط قابل جنګي ماهر دی او ګرفتار هم کړه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته پیش. حضرت عمر صاحب چې دا خو وجل غواړي، د اعلان او د متعلق په فیصله دا ده چې دا به وجه نو پرېږدو نه، ده ته خو ده خو مونږ ته ډېر لوی تاوان رسولی دی. خو که دا مو پرېښوده نو دی به بیا مونږ سره دغسې جګړې کوي. دا وجه نه دی یې ودراو، جلات ته یې توره راواله. نو دا قانون دی چې د اسلام قانون دی چې یو سړی وژلې کېږي د هغه نه خلک تپوس کوي. اوس هم دا فانسي چې کوي نو مخکې تپوس وکړي ستا په زړه ارمان شته که نشته. عمر فاروق رضی الله عنه تپوس ورته وایه که نه وجې نه دی که په زړه څه ارمان یې نه ووایه. څه سوال جواب یې یاسي وی او صاحب یو ارمان اډګونه و پیار وی یو ارمان مې پړه کېد وی څه دی وی وبس کل غواړم تږي وبره هغه ډېره ښه ټول یو شو جام وبوله راوړ اوبې وله راوړ چې اوبې راوړې د دې لاس کې ونیولې نو داسې دا لاس سره پي دا اوبه رپي او دوی هم رپي. عمر صاحب ورته ویې ولې څه کوې دا اوبه؟ وی صاحب یارېږم. وی څه نه یارېږې؟ هسې نه چې دا اوبه د دې خولې ته کړم او دا جلاد را باندې ګزار ونه کړي. دې وخت کې مې وله ووایي داسې یارې اخیستې یم. حضرت عمر صاحب ورته ویل مونږ د ظالمانو بادشاهانو غوندې بادشاه نه یو. ما دله مهلت درکړه تر څو چې تا د اوبه نیس کړې، دا اوبه چې د لاس کړي تر څو د اوبه نیس کړې هغې پورې به دا جلاد تاله ګزار نه درکړې. اوبه پیس کا خب اطمینان سره بیا دې وژنم. وی صاحب دا چې تا کومه خبره وکړه دا ټیک وی که دروغ وی؟ وی نه دروغ ولې وی ټیک ویم درته. اوس که دا اوبه هغې نه پس به دې اوبه د نیس کړې نه دي و. بس هغه ډېر هوښیار و ډېر چالاک و. او هغه جام غونډ په اوبو په ځمکه توی کړې، جام یې وغورځاوه اوبې یې توی کړې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ویې دا ولې جام دې ولې توی کړو؟ وی بس اوس به نه شي وجلی. څنګه نه شم وجلی؟ اوس په دې خپله خولې وي چې تا ټولې د اوبه نیس کړې نو هغې پورې دې نه وجنم او به په لارې ځمکې ته دا پوزه نه شم څکې. تا خپله ویلې خولې نه دې دا خبره یې کړه چې تر څو د اوبه نیس کړې نو نه دې وجنم. نو دا اوبه اوس کې شم په لارې ځمکې اوس کړې او په ځمکه توی شو خو ما توی کړې نو ته ما اوس نه شې وجلی. حضرت عمر صاحب دا څه چل یې را سره و، دا څه عجیبه چلباز ټول ده سره څوک صحابو ته یې صاحب نشته کار دی چې دا چلباز د شابه جلاد ته حکم کو چې ویې وایي چې دا ملکي دا چلونه کوي. حضرت عمر صاحب ویل نه ما د ژبې خبره ده، بس ما په دې خوله خبره کړې ده او دې اوس زه نه وجنم. بله موقع کې به چېرته ګیرو بیا ویې وجنم، اوس یې نه وجنم. ما ژبه کړې او زمونږ څونه ژبې دي. زه حیران پسې یم چې زمونږ د مسلمانانو په خوله کې دا ژبې څومره دي. مونږ ته خو یو وخت کړی پته نه لري. دروغ او د دروغو د پاسه دروغ، بیا د دروغو د پاسه دروغ، بیا د دروغو د پاسه دروغ، وعده او د وعدې د پاسه وعده، د وعدې د پاسه وعده، د وعدې د پاسه وعده. څومره ګناهونه دي. نبي علیه السلام فرمایي وی د دروغجن سړي د خولې نه چې کوم به بدبویي دي نو یو میل ته فرشتې منډې وایي. ته به دروغ مه وایي. اوس دا دروغ داسې یو ډېر شیخ ښکاري. حالانکه حضور پاک فرمایي حدیث دی په ترمذي کې د ابو بخاري کې نبی علیه السلام فرمایي چې کوم انسان یو ځل دروغ ووایي الله فرشتو ته وایي خیر دی خبر ورسره وکړې، دوباره ووایي درې باره ووایي نو یې خدای سره هلته یو رجسټر پروت دی په هغې کې هغه دروغجن رجسټر دی نو فرشتو ته وایي په هغه رجسټر کې ولې نوم ولیکې.
او چې بیا فرشتي یادوي وی پلان کې دروغجن، چې خدای پاک یادوي نو پلان کې دروغجن. دا هو متعصب معمولي غو شیخ کار. او د بیا اطلاع فرمایي لا دین لمن لا عهد له، چې کوم سړی د خپلې وعدې پابندي نه کوي د تر نه دل نشته د بېدینه کړی دروغ نو هغه درې شاګرده پیو نو ولې فاروق رضی الله عنه ته ملګري وایي چې صاحب وجنې پکار دی. ویل ما ورسره وعده کړې ده، رښتیا به ویم وعده مې کړې ده، اوس یې نه وایي. بله موقع کې به یې بیا ورسره ګورو ویل داسې پیل ده خوشې کې اوس وجنې نه شم. هغه به خدای سپېرې چې هغه الله علیه ځمکې راکړې او ما ویلې چې تر څو دغه پولیس کې لرې واچنم. اوس دا چې څنګه یې خوشې کړم او پرېښوده نو هغه هلک نیغ ودرېده. ورته ویې عمره امیر المؤمنین زه مسلمانېږم. او کله بیا شهادت یې ویې خدای مسلمان. چا ورته ویل نیکبخته وختي ولې د مسلمانېد کله څنګه د نه والې وې؟ ویې نه هغه وخت کې مې اسلام ځکه د قبلو چې بیا به خلک وایي چې په زور مسلمان، بیا به ټول عمر ما ته دا پیغور کېده چې دا د زور نه مخه مسلمان. اوس مې خپل اختیار و خپل مې وس دی، ما ته پته ولګېده چې اسلام او مسلماني کوم دین او کوم مذهب دی، بس زه مسلمانېږم. نو خدای د هغې عمر د وړې نیکۍ د برکت نه کې وجلې وې، نو څه یو سړی به مړ وکړم. خدای پاک ایمان ور نصیب کړو او د ایمان نه پس حضرت عمر رضی الله عنه د خپل جنګي چې کوم اخو ډېر مجاهد و د جنګ د معاملاتو یعنې د دفاع د محکمې مشیر یې مقرر. اوس نن سبا چې ورته د دفاعي مشیر وایي، مشیر یې مقرر کړو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به څومره جهادونه کول ده سره به مشوره کول، ده په مشوره به عمل کړو. په دې هندوستان کې په یو علاقه کې کاندهله ورته وایي، کاندهله ورته وایي. دا کاندهله کې د یو هندو او د مسلمان په جګړه راغله په ځمکه. هندو یې دا ځمکه زما ده او مسلمان یې زما ده. مسلمان چل وکړو چې د هندو نه دا ځمکه قبضه نه کړي. هغه چغه کوي که دا ځمکه ما ته میلاو شوه دا زما د جوات په جوړو، مطلب یې دا چې جوات چې خلک به درته نه ملګري کړم. هندو اعلان وکړی که دا ځمکه ما وګټله او ما قبضه کړه زه پکې مندر جوړوم. خبره بل خوا ده هغلته مسلمان ته نور مسلمانان ودرېده، هندو سره هندوان ودرېده. مسلمان چل وکړه هندو هم چل وکړه که دا ځمکه مې قبضه کړم جومات جوړوم، هغه وایي که ما قبضه کړم مندر جوړوم د بوتان. دې خوا مسلمانان اپ و هندوان ټول په هنګامه جوړه شوه. او کاندهله لوی علاقه لوی ضلع لوی ار دی، جګړه جوړه شوه هندوان یو په مسلمانانو به خون خرابه و خون ډېرې جوړېده. خبره لاړه جج له، چې جج له لاړه جج دواړه راوغوښتل. مسلمان ته یې دا ځمکه یې د زما او د جومات جوړوم صاحب د خدای کور پې جوړوم، دا هلک نه قبضه کړو. هندو ته ویې ستا څه خیال دی؟ ویې صاحب ځمکه زما ده او زه یې دا نه قبضه کړم، د خپل عبادت خانه مندر جوړوم. او د دواړو د طرف نه مسلمانان هم راغلي د دا لټک دي، هندوان هم راغلي د دا لټک. هندو یو چل وکړو، هغه ویې داسې کار دی. جج ته وایي جج صاحب د یو خبره وایي داسې کار دی چې د دې مسلمانانو یو عالم دی، یو مفتي صاحب دی، مفتي الهي بخش، ډېر نیک سړی دی، فیصله وباغو زبر مولا د بیرې مسلمان دی. هلې فیصله وکړي هغه چې د چا په حق کې فیصله وکړه که هغه وایي چې دا زما ده نو بس زما به چې زه پې بندر جوړ کړم، او که هغه وایي چې دا د مسلمانانو ده نو بس مسلمانان دی والي بیا چې څه پکې کوي. مسلمانو خو خوشحاله شو، زنده‌باد نعرې لګاو چې خوشحاله شو چې دا خیر انشاءالله فیصله زمونږ د ملا صاحب له راغله. اوس ملا به څنګه ده وایي چې په دې مندر جوړ کړه، که ځمکه زمونږ نم ده او د هندون ده نو ملا به یې مونږ له راکوي، ځکه مونږ پې جومات جوړو او که هندو له وکړم هندو به مندر جوړوي. د هغې هندو بارو ورته نور هندوان ورته وایي تا دې څه غلطي وکړه د خدای نیکبخت، دا دې څه وکړه، تا فیصله ملا له ورکړه. اوس ملا به څه کوي، تا ته به دا ځمکه درکوي او که تا یې درکول هم ورته یې نه درکوي، ځکه چې ته به مندر جوړی. سبا به دغه ملا جامې ودي، ټول خلک به ورته وایي چې ښه ځمکه د هندو بل تا ولې ورکوله، به مندر جوړوي، اوس مونږ پې جومات جوړو. هغه هندو وایي چې یاره سړی ما ته لږ غوندې سړی ښکاره شو نو، او جنګ جوړېده، د هندوانو او د مسلمانانو جنګ جوړېده، د قومیت جنګ جوړېده، د مذهب جنګ جوړېده. نو ما جنګ ختمولو دپاره دا سړی د الهي بخش چې دی مولانا صاحب ډېر نیک سړی دی، نو ما په دې وجه هغه ته خبره وسپارم. او جج د دواړو د لیکل واغېست. جج هم هندو، جج هم مسلمان نو هندو. خیر د هندوانو ډېر زیات ملامته ده چې غلطي دې وکړه، خو د قطماني نه درکړي، دې له ښه دا وجه ورته ویلي چې د مسلمانانو شوه.
ته بس به درته درکړي، ته به منظر جوړوې نو دا خو د هغه نوم بدنامېږي. جج پکې تاریخ کې هغه تاریخ ته بیا د هندوان هم راغلي او مسلمانان هم راغلي. مولانا صاحب چې مفتي الهي بخش ته رحمه الله هغه یې راوست. جج ورته وایي دا سړي باندې ستا اعتماد دی او هندو ته وایي بیا اوسې وایي چې ده څه فیصله وکړه تا ته منظوري بس وایي جي بلکل چې ده څه وایي ما ته منظور. مفتي الهي بخش جج ته وایي چې صاحب دا ځمکه د دې هندو ده، دا د مسلمان ته ده، د سپینګري ما ته پته ده، ما ته دا هغه څه معلوم دی زموږ دا مسلمان په غلطه دا د دې هندو ده. جج ورته وایي چې مولانا صاحب دا چې د ده شوه نو دی به مندر جوړوي. وایي دا د ځمکه ده خو ښه ده که مندر پې جوړوي او که کور پې جوړوي دی که څه دي زمونږ خبره چې موږ یې په زور نیسي که زمونږ د مسلمانانو او زمونږ یې په زور نیوله بیا به موږ جګړه کوله. ما ته پته دروغ ولې وویل؟ دروغ نه ویل، ما ته د مشرانو نه معلومه ده او زما تلو ټولو کې زه مشر یم، زه سپینګري یم، ما د ما ژوند د دې ټولو نه زیات دی عمر زیات دی. ما ته پته ده چې دا د هندو ده او د هندو ځمکه ده نو لږ مندرونه هندوانو په خپلو ځمکو کې جوړ کړي دي. دا چې خپل ملک دی د ځمکه ده که یې مندر پې جوړوي او کار چې دا خبره یې وکړه جج فیصله ولیکله، ناشنا فیصله جج ولیکله. دا انډیا د تاریخ قاطع فیصله ده چې نن د ټول انډیا د قانون او د تاریخ سنهري الفاظ دي. جج ولیکل، جج کو لیکل چې مسلمان ہار گیا اور اسلام جیت گیا. مسلمان کو بیلا دغه چې په غلطو په اسلام وګټل. اسلام رښتیا ووایي، اسلام جګړه ختمه کړه، رښتیا ووایي. اسلام وایي چې رښتیا وایه که غزار په تا راځي او که ستا په پلار راځي او که په رور دې راځي او که په مسلمان راځي نو مسلمان بیره خو اسلام وګټله. خبره یې رښتیا وکړه، پارهداري ونه کړه، ظلم یې ونه کړه. دا ظلم دی چې په دروغه بل له ګوی کوي، دا ظلم دی چې په دروغه بل لپاره خبره کوي. اسلام وګټله، مسلمان بیره او اسلام وګټله. چې دا خبره وکړله هغه هندو پاسې وی صاحب یو خبره ده کوم ده وی دا ځمکه زما شوه وی دا ځمکه ما دې مسلمانانو ته وقف کړو په دې دوی جومات جوړ. اسلام داسې مذهب لکه د دې مولانا الهي بخش چې دی زه نن له په دې عدالت کې کلمې طیبه وایم د اسلام راوړو مسلمانۍ او د هغې هندو سره چې څومره ملګري په عدالت کې ولاړو ټول خو د مسلمانانو. دا اسلام، دا دین دی، دا مذهب. نن سبا چې د مسلمان خبرو ته خلک ګوري نو شته ایمان پرېږدي، د مسلمان چال ته چې خلک ګوري نو شته ایمان ورپسې پرېږدي. ابه داسې مسلمانانو چې جامې د به دې کتل نه ته به مسلمانې دی، د هغې شکل د به دې کتل نه ته به مسلمانې دی، د هغې کردار ته به کافر وکتل نو کافر به مسلمانې دی. نیکي چې ده که نه هغه نیکي وکړه او رښتیا خبره یې وکړه، سچ رښتیا خبره پروردګار څومره فایده ورکړه، دومره فایده ورله رب العالمین ورکړه چې ځمکه واپس جومات نه راغله. هندو مسلمان شو، کاندهله کې لوی قوم دی دواړو خدای مسلمانان. یو ډېر لویه خبره ده. یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی د دارالعلوم دیوبند، د دارالعلوم دیوبند مدرس مولانا لطف الله سهارنپوري. سهارنپور هم په انډیا کې یو لویه ضلع ده او لویه علاقه ده. د دارالعلوم دیوبند مدرس دی. نو رښتیا خبره چې یو سړی په دارالعلوم دیوبند کې مدرس پاتې شي نو بس هغه نه به لوی سړی بل څوک وي. دیوبند نه خو خدای تاسو ته ما ویلو ډېر لوی کار دی. مولانا لطف الله سهارنپوري چېرته رشته دارانو کې واده و، زنانې هغه واده له بوتلې. اچھا پخوا زموږ په دې وطن کې یو کله دا ښځه واده شوه که نه او مور تله پلار کره به تله نو ټانګه کې به یې شاته کېنوله او څادر به یې ورته ته و داسې ده که نه او مخې ته به یې وله د هغه کوچوال د هغه چې کوم منځ کې سیټ دی نو په دې کې به یې پرده وتړله چې د مخکې نه هم چاته نه ښکاري. داسې عجیبه دور مونږ لیدلی دی. شا طرف هم پرده وه چې شا طرف څوک دا ناوې ونه ویني. حالان کې ناوې به د غونډۍ باندې ناوې نه وه، د دې څلور پنځه پې تېره شوې عمره به یې په عمر وسپوله. موږ اوس په غونډۍ وسکئ عمر ورته ځکه وایي چې دا به یې په عمر وسپوله. بس وداره شاته به یې وله ښه مضبوط څادر وتړله چې په دې ناوې د جانادر وللې په منځ کې به یې ورته څادر راکړه. اوس خو لا تلي دي چې ناوې د مټه نیسې او زه موټر ته خېږم ولې د مخ پېښ چا تړلی دي څه اخواشه په خپله تقار کې یو د کور نه روز موټر ته خېږي. حیا چې څنګه د ښځو د سترګو نه ختمه شوه دغه رنګې حیا د ښځو د سترګو نه هم ختمه شي او حیا ډېر لږ شی. الحیا نصف الایمان
اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حیا د ایمان نښه ده. خدای زموږ نه حیا نه لرې کوي. نو هغه ټانګه ولولې ټانګه کې دغه څادرونه د یې ځپې راته وکړل. زنانه په دې واده د جامې اچوي، کالیګان اچوي، والې او بوتې په نه راځي. اوس ټانګه روانه ده. یو کوچوان دی او یو سره مولانا صاحب مخکې ناست دی. مولانا صاحب مخکې ناست دی او کوچوان هم ناست دی او زنانه ور په هغه پرده کې پټې روان ځکه د علماو د کور د مریانو د کور زنانه دي. لا کې ډاکوانو ټانګه ګیره په ټانګې سي و چې وکتل کوچوان د کوچوان په کیساپو اسیم کړی باندې خلک بوزي او یو سپین ګیری دی. هغه د بابا را پیښه سپینګیره وسکو ویلا چېرته روان یې؟ خو رښتیا خبر دی واده ده. زنانه یې ټولې راکړلې ډاکوانو سره هغه زمانه کې چې څه وسله وه تورې او یا څه ټوپک تماچې دونه لرې خبره هم نه ده. هر څه چې وسله ویې ټول شا به راکوز کړه او شهرزاد یې څوک شته نه. ویې صاحب غرض دې څه دی؟ ویې غرض هم دا دی چې موږ ستا د دې زنانو ایاملو پیسې هم ته دو خبر او وخت به نه کېږي ممبې تا په توره ووجلې. ولا رسول الله صاحب غریب لاسونه خپې راچېږي. هغې ته ویې ګورې یو درخواست درته کوم. دا زه به د دې زنانو زموږ مخ اوسه پورې چا نه دي د دې لاسونه چا نه دي لیدلي. دا د یو عالم د کورنۍ دی او د قرآن شریف درسونه جنکو ته او ماشومانو ته لګیا دي په قرآن درسونه کې ترجمې ښیي او تاسو مسلمانان یې. نو د خدای د خاطر او د قرآن د خاطر زما د دې بچو د دې خویندو او د دې لوڼو حیا وساتئ. او خبره د مال ده. زه سره وعده کوم چې دوی سره څومره کالي دي دې ته راغونډوم و درکوم. او د خدای دپاره دا د قرآن استادان دي، د خدای دپاره دا د پیغمبر د دین استادان دي او خلکو ته دې زر او بعضه برباقې او ډېرو خلکو ته دې فایده رسي. نو د خدای دپاره دې په چا لمنه ورته پوره نه رسېدلی. او ګوره ما دې پرده ته وکړې او واده لی بوځم. نو د خدای خاطر وکړې ایام علی او باقي چې څومره مال دې زه یې ته راغونډوم او ټول درځم. او یو ډاکو پکې داسې هر قسمه یې یارې غوندې واده شته. هغه ویده به ټیک وه ورته څه وایو نه. خو چې بابا ګوري چې یو شی هم نه پاتې نه شي یو شی به هم نه پاتې کېږي. که زما په دې سپینه ږیره او په دې پټکي اعتماد وکړې چې سي ټول در درکړو چې به ټیک د ښه برابر. زنانو ته وایي چې دا مهرباني وکړي چې صاحب چې څومره کالي د سړي ټول راکړو یو شی به هم نه پرېږدی. همدغه د کور زنانه د خبرې پابندې وي. چا والی راکوزولې، چا ممنې راکوزو، چا میل راکوزو، چا میخکې راکوزو، چا ګوتې ټولې وله راغونډ کړل. چې راغونډ یې کړل نو رومال کې وله وکړل. رومال تاسو خپله سوچ کې څومره ګرانه خبره ده. واده لري او بیا د خپل لاس نه کالي کوزول او دغه والی کوزول او د ماشومان په غوی نه پرېږدی دي نه به راغونډ او په رومال کې وله وتړل او د مشرانو ډاکو مشر لی وکړې نه دا وایي. او ستاسو زه ډېر شکرګزار یم چې زما د زنانو حیا هم محفوظه کړه. د کالي واغې ډاکوانو کالي واخېستل ټانګه روانه چې زمونږ د ټانګه داره یو ماشومه جینۍ وه. مولانا لطف الله صاحب ته وایي بابا وي د ما د خو خیال نو یوه کوټې غوندې ګوتمه په دې لاس کې پاتې شوه. داسې ګوتمه چې مونږ سلې ورته وایو سلې چې هغې کې سلې بابا د هغه کوټې غوندې سلې لاس کې پاتې شو. ما خو خیال نو هغه بچې راکړه ما واده کړې ده. الله اکبر چې به بچې راکړه ما واده کړې ده د روغ جل نشم دا سلې راکړه. سلې ته یې واخېست قانیوه ته یې ودرېږه. قانیوه ته یې بابا څه کړه یو پکې بچ پاتې شو شکر وباسم. ویې نه لا د روغ به نه وی واده مې کړې ده. زما پیغمبر فرمایي چې کوم انسان د وعدې خلاف ورزي کوي د دین نشته. د نبي دین اچو زما پیغمبر وي دروغ به نه وي رښتیا به که دروغ دی وي د خدای لعنت په باندې ورېږي په خدای لعنت په ځان ورو. هله بچې شا به راکړه ګوتمې ته یې واغېسته او سپین ږیري د غریب منډې هم نشي والی. ورو ورو کورګیانه قیله قیلتي ډاکوانو ته چغې وایي. هغه ډاکوان وایي ګیري صاحب ورپسې راځي او یو ډاکو وایي نه دا مولانا صاحب تا ودرېږي دې ته مونږ ته څه نه شي ویلی څه چل دی. وایي دا یو شی پاتې دی دا وایي نه ډاکوان ودرېده اشي یې وله یوړه او ویې ژړله ورته. مولانا لطف الله صاحب زه وایم دارالعلوم دیوبند چې کوم پیدا کړي دي نو نور نورې به داسې پیدا نه دارالعلوم دیوبند نه پاس خلک وایي دا دی او دا دی او دا دی دا دی چې کومې مدرسې بنیاد رسول الله مبارکې خاورې دی که نه د هغې نه به خدای ډېر لوی خیر په امت طرف یو رسول یې دی انشاءالله العظیم. جاري ورته ورپي بچو دا یو ګوتمه ماشومې سره پاتې وه خیال یې نو ما د سره واده کړې وه او رښتیا به یم دروغ به نه یم ما دا پکې والی چې څنګه یې واده شته ډاکوانه غلو چې کوم مشر و یکدم حیران ودرېد. بابا ډېر ودرېږه
ملګرو ته وایي دا مسلمان دی موږ هم مسلمانان یو. دیم قرآن مني موږ هم قرآن منو. موږ کافر نه یو، هندوان نه یو، سیکان نه یو، موږ مسلمانان یو. دا خو ټول مسلمانان. دیم خدای مني موږ هم خدای منو. دیم قرآن مني موږ هم قرآن منو. دیم پیغمبر مني موږ هم پیغمبر منو. دا بابا اسلام مني موږ هم اسلام منو. هم جنت مني موږ هم جنت منو. هم دوزخ مني موږ هم دوزخ منو. هم د قبر عذاب مني موږ هم د قبر عذاب منو. دې د خدای نه څوم یریږي، موږ په خدای څونه ډاډه دې څومره د خدای نه یریږي. دې خو ته وګوره، لاسونو یې رپېدو ته وګوره، او دې ماشومانو بچونه چې د عمل کم راغون په هغې باندې به کم حال تېرېږي. اب واده له روان دي او دا دې جالي راته چې ما نه دروغ وشو، ما نه دوکه وشوه، په تېر کې رانه یو ګوتمه پاتې شوه. دونه د خدای نه په پړه کې یره ده، زمونږ په خوله کې په خوله کې په زړه کې د خدای یره نشته. نن مسلمانان دی، موږ خدای نه وینو، ته به څه کېږي؟ کالي غوره واخیستل، واپس یې مولانا صاحب نه ورکړل. مولانا صاحب واخله دا کالي دی، او مولانا صاحب کور راته ښایي زمونږ د توبې آینده دپاره به موږ له غلا کولو به ډاکه کوو. ټول د غلو چې څومره کلکو خدای پاک توبه ګار کړل، او دغه ګروپ بیا راغی د مولانا صاحب په لاسې بیعت وکړ. او مولانا صاحب چې څومره خلکو نه مونږ ډاکې کړي دي، مونږ به خواري کوو، مزدوري به کوو، خوشي به دوست واپس. ملایکې ډېر برکات